والا فتصور او کو دې کې دغه نو اذعان نسبت نو به سره تصور دی نو ګوره اوس شارح فرمایي چې دا ادراک برابر خپل دا ادراک د امر واحد وي او که د امور متعدده وي امور متعدده وي به که مطلب دا بدون نسبت وي او که مع نسبت وي بدون نسبت مع النسبة نو نسبت وي يخ نسبت نه يخ بالتقن نسبت نه بل نسبت خو غیر تام وي تام نه غیر تام چې تام به خلق تصدیق جوړیږي پښوی یا تام یو خلق انشائي څه شي انشائي پښوی او یا خبري می پښوی خلق مدرک په ادراک غیر اذعاني سي مدرک په ادراک غیر اذعان پکې نه یقین پکې نه لکه مطلب تخیر او شک مثلا او وهم کې پښوی نو دا ټول تصور کې راځي سواء برابر خبر ده كان ادراكا لامر واحد كدا ادراك امر واحد وي كتصور زيدين لك تصور د زيد شو او الامور متعدده يعني امور متعدده وي ده ادراك بدون نسبه بغير سنه نسبتنا كتصور زيدين وعمر لك تصور د زيد او د عمر شو صرف تصور کې زيد یو شی دی عمر بل شی دی بس بل ولا خو دې کې نسبت نشته ايش وي او مع نسبه غير تامه يعني نسبته خو غير تامه تام نه تام څه ته موږ ویلو چې يصح السكوت عليها چې باغي سکوت سې کیږي دمن سکوت نه سې کیږي ګوره که تصور غلام زیدین لکه تصور څه غلامو دغه سم مزګر پرون غلام زیدین نو دا نسبت کې شته خو غیر تام دی نو دا تصور کې راځي او تام متن یا تام وي خو انشاء تنسوي انشاء وي ښه نغه به تصور کې تصور اضرب لکه تصور څه شو اضرب شو او خبريت نو یا تام خبري می خو مدركه بادراك غير اذعانين دا مدرك بادراك غير اذعاني سالت خو اغه اذعاني وكان اذعان نسبتي ودا اذعان يقيني كما في سوره التخيل والشك والوهم لك بسوره التخيل الخيال او شك وهم كده شيء تخيل ذهن تراشي شك ده خ دلته ګورو وسوي چې يقتسمان بالذره الذره والاكتساب متن کې ویلو کنه چې تقسیمي کې تصور تصدیق بالبداهات ته تصور نظري او بديهي ته نظري او بديهي ته پېښې نو شارح ګورو چې اقتسامان کې ماته اشاره ده ته ماته وګوري ور اقتسام څه ویل کېږي اخذ القسمت اخذ القسمت لکه تقسیم راغستل پېښ تقسیم راغستل نو مطلب دا شو ګوره چې تصور او تصدیق دواړه چې دی ګوره پېښوي دا هر واحد چې دی ګوره ضرورت امرالي او کسب امرالي اکتساب هم رالي او کسب اکتساب امرالي او ضرورت من بداهت امرالي نو تصدیق څنګه چې دا اکتساب او دغه چې دا ضرورت ان بداهت او نظارت پیش اکتساب دا صفت هم تصدیق ته هم د تصور دی ويقتسمان الاقتسام بمعنى اخذ القسمه پیشوي دا ولکه اخذ د قسمت تقسیم راغستل پیشوي ان تقسیم نیول علامه په الاساس بنا په غصب باندې کتاب اساس کې دی ښه لغته کتاب دی يقتسم التصور والتصديق تقسیمي تصور او تصدیق كل من وصفه ضرورتي هر واحد څه دغه وصف د ضرورت ته مطلب الحصول بلا نظرین د ضرورت بدیهی تعریف وکړو زوري بدیهی زوري څه معنا حصول بلا نظر بدیهی هم دغه معنا شو چې حصول بلا نظر فکر نه غواړي او نظر هم نه غواړي والاکتساب او څه اکتساب څه معنا الحصول بالنظر ان حصول بنظر څنګه نظری دي دې تقسیمي مطلب نو په یاخذ تصور قسما من الضرورتي نو راواخلي التصور یو قسم من ضرورت نه لکه ضرورت راوالي نو په یسیر زورین څو ګرځي زوري من بدیهی وګرځي وقسم من الاکتسابي او بل قسم راوالي سنه د اکتساب نه نو په یسیر کسبي څو ګرځي کسبي ان نظری وګرځي وکذا الحال في التصديق دغه رنګ حال څه کوي تصدیق کوي یو قسم راوالي ضرورت نه بدیهی شي او زوري شي او بل قسم راوالي اکتساب نه اکتسابي او نظری شي نو په المذکور په هذه العباره نو مذکور په دې عبارت کې صریحا صراحتا هو انقسام الضرورت والاكتساب د په اعتراض وګوره چې تا خپل ته خېلي تا ضرورت او اکتساب تقسیم کړی دی تصدیق او تصور دی نه تقسیم کړی نو موږ صراحتا ګر کړه دغه تقسیم شوی ضرورت او اکتساب خو لیکن تصور د معلومیږي پېښوي ضمنن ښه او کنایتن ضمنن څه کنایتن او کنایه ابلغ سنه صریح کنایه ابلغ سنه صریح ځکه ابلغ صریح نه چې کنایه کې پېښ مدعا مع الدلیل کنایه کې مدعا لکه مطلب دې کې دلیل مرسي پېښوي ځکه دا سيو دلیل ته پکې اشاره ای او صریح کې چې دلیل نه ښه
فالمذكور في هذه العبارة المذكور په دې عبارت کې صریحا صراحتا هغه چې دی ګوره هو انقسام الضرورة او الاكتساب هغه تقسیم د ضرورت او د اکتساب دی. يعلم انقسام كل من التصور والتصديق معلومیږي تقسیم د هر واحد تصور او تصدیق الى ضروری ولا کسبي ضروری او کسبي ته ضمناً معلومیږي پیش وکنایتن او کنایتن وهي ابلغ او دا کنایه ابلغ ده پیش ولې بلیغ ده واحسن او احسن ده من الصريح ده صریح نه مسألة پیش وي قوله بالضرورة.